من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الصمد المتفرد الذي لا من شيء كان ولا من شيء خلق ما كان، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المتطهرين الغر الميامين، لا سيما إمامنا وقائدنا وصاحبنا بقية الله. عزیزان گرامی قدر، دموڈیرو قدر منو، عزت منو، گرانو رونو، نن ایامی فاطمیہ اول مجلس دورمنی بی بی مجلس ترا جامعیو دیر عظیم مجلس دے، دیر راوٹا براخہ دے، دس وڑا براخہ ندے. آغا بی بی در حقیقت د بی بی والا د مظلومیات والا مجالس دنیا کی پرشان شوال د ظهور یوا لیاره هم ورکول بهترین لیاره ده. مولا ظهور ته یو بهترین دعوت ده. سمو مولا د تا ورمنی بی بی قدردانی انیا اغا مظلومیات بغیر نده کړي. اغا قدردان بی بی څه د بی بی نامې سره به امامانو استشفا کوله، بی بی سره به امامانو توسل کولو. احادیث به شاید تاسو اورېدلي وي که نه، څه مولا امام محمد باقر علیه افضل الصلاة والسلام یوه ورځې باندې بیمار شوی و. هېڅ مولا یو دسمال به اوبو کې کېښللو، هغه نه بعد بیا هغه اوبه ټنډې باندې به کېښله، ځان سره به یا اما یا فاطمه. پروردگار بی بی نامې وه چې نه بی بی عظمت له خاطره ماته شفا راکړې. دا د مولا کلام دی. د یوه واقعیت تاسو په خدمت کې عرض کوم. واقعا عجیبه دی. یو عارف دی، استاد علي بزرګار، هغه عارف نه دغه کار نقل کوي، هم عالم و هم عارف دی. ډېره عجیبه واقعه دی، لږ سوچ ورته وکړو نو. هغه عارف بزرګار یې و د دې واسطه ډېره هم دی هم نه استاد علي بزرګار ډایرکټ احکاس له نقل کوي. هغه عارف بزرګار یې زه د ورمنې بی بی مجلس کې ناست وم. لکه څنګه تاسو اورېدلي دي که نه، د حسین مجلس ته ورمنه بی بی زینب راځي. مذکر ته خدای طول عمر یې کړي، عرض درته وکړلو. هغه عارف بزرګار دی چې زه د ورمنې ایام فاطمیه مجلس کې ناست وم، ما سترګې غړولې مجلس ته مولا امیر المؤمنین رانوتلو. ننداره مو کوله، حسن و حسین یا راغلل. مجلس کې کېناستل، زما سترګې غړولې، زما سترګې مولا طرف ته وي. مولا یوه مؤمن ته سترګې غړوي، یوه مؤمن ته ننداره کوي. خود ځنو مؤمنانو ته به مولا ځیري ځیري سترګې وغړولې. خدای داسې وخت دوره مقابل جوړ کړي چې مولا ځیري ځیري سترګې راته وغړوي. څه ځیري ځیري سترګې به یې ورته وغړولې، مولا سترګو نه اوښکې بهېدلې. دغه د بی بی مجلس دی، دا د بی بی مجلسو عظمت دی. دا څه کم مجلسونه نه دي، دا څه کمه مرتبه نه دی، دا څه کمه بی بی نه وه. دا هغه بی بی دی چې مولای کائنات مولا امیر المؤمنین څخه فخر کائنات دی. هغه علی څخه باندې پروردگار فخر کوي، پروردگار ور باندې افتخار کوي. اما مغه علی لی الفخر بفاطمه و ابیها، ما دپاره ورمنې زهرا وجنه فخر دی. مولا علی دپاره بیا افتخار چی دی؟ ورمنه بی بی دی. مولا علی ایس ما ته ورمنې بی بی وجنه افتخار حاصل دی.
مولای کائنات څه کله ماویه سره خط مکاتبه کوله که نه هغه ټایم کې به مولا یو خط کې ماویه ته دا لیکلي دي مولا خپل فضایلو ته ښیلي دي هغو فضایلو نه یو فضیلت مولا ماویه ته ښیلی دی منا خیر النساء العالمین مختلف فضایل یې ښیلي دي هغو فضایلو نه ته یو یې څه ماویه خبرې دا ټولو کائناتو کې بهترینه بیبي ورمنه زهرا هغه د مخور سره مخونې سره تعلق لري مولا علی ورباندې فخر کوي لکه اندازه لکه دا څه کامه جمله نه دی بیبي هغه څوک دی چې علی ورباندې فخر کوي نه فقط علی بلکې پیغمبر ورباندې فخر کوي پیغمبر یوه ورځ خپلې قدردانې لور ته خپلې عظیمې لور مخامخو ته ناسته خپلې عظیمې لور ته یې ما قدردانې لوري ما عظیمې لوري ما دغه امت ده د آخري امت څه زما امت دی دغه امت ته خدای 15 فضیلتونه ورکړي دي 15 افضالیات ورکړي دي څو نور ټولو امتونه دغه امت افضل د هغو 15 فضیلاتو واجې نه ورمنې خبرې هغه ټوله 15 فضیلتونه تا سره منصوب دي دا ډېره غټه جمله ده پیغمبر داسې ورته وایي یا فاطمه منا خیر الانبیاء وهو ابوک ورمنې دغه امت ته خدای ټول کې بهترین نبی ورکړی دی هغه د تا پلار دی ومنا خیر الاوصیاء وهو بعلک او د ما قدردانې لوري دغه امت ته خدای بهترین وصي ورکړی دی هغه د تا شوهر ګرامی دی علی دی ومنا سبط هذه الامه او دغه امت ته خدای دوه سبط ورکړي دي هغه د جنت سرداران دي سید شباب اهل الجنه هغه د جنت سرداران دي جنت به حضرت موسی یاسي جنت به حضرت عیسی یاسي جنت به حضرت داود یاسي ټول انبیا به جنت څي کنه هم ټول انبیا باندې سربراهي او ټول انبیا باندې سرداری به حسن او حسین کوي وهما ابناءک ورمنې بیبي هغه د جنت سرداران د تا زمن دي ټوله فضیلتونه څومره دي ټوله تاسو منصوب دي خبرې بیا ورته یې څه ورمنې بیبي ومنا خیر شهدا ټولو امتونو کې شهدا شته خو بهترین شهید څه پروردګار بهترین ګرځولی دی دغه امت سره تعلق لري وهو ام ابیک هغه د تا پلار تره حضرت حمزه بزرګوار دی ټوله بهترین عظیم و اخري ورته یې څه دغه ډېر عجیبه دی او ډېر پیغمبر اندي باندې زور هم ورکوي والذي نفسي بيدي من مهدي هذه الامه وهو من ولدك ورمنې بیبي هغه څوک چې هغه د آدم نه ونیسه ختمه پورې ټول انتظار دي ورمنې بیبي هغه څوک چې هغسې وروسته به عیسی المونځ کوي ورمنې بیبي هغه مهدي امت هغه ته ټول کائنات انتظار دی هغه مو امت سره تعلق لري ورمنې هغه د تا اولاد نه دی ټول فضیلتونه سرچشمه ټول فضیلتونو ابتدا ټول فضیلتونو منبع ورمنه زهرا دی ځکه همدا وجه دی ځکه ورته یې څه لولا الفاطمه لما خلقتکما ای رسوله ای علی که ورمنه زهرا نه وی نه به علي خلقولو نه به رسول خلقولو نه به کائنات خلقولو ویله څه فضیلتونو سرچشمه ورمنه زهرا دی عظیمه بیبي قدردانه بیبي بل ځای کې پیغمبر داسې یی لږ دا حدیث ته توجه وکړو لو علم الله تعالی ان فی الارض عبادا اکرم من علی وفاطمه والحسن والحسین لامرني ان اباهل بهم ځکه پروردګار دغو څلورو هستیو نه پورته بل څوک لیدلی روی زمین باندې څومره ځمکې باندې مخلوقات تیر شي د دغو څلورو هستیو نه لاندې دي که دوی نه باندې خو بل څوک خدای لیدلی نو ما ته بې امر کړی هغه څلور هستی څوک دي یو علی دی یو ورمنه زهرا دی یو حسن و حسین دی رسول الله دی زموږ ګرانې لورې که چېرې دغو څلورو نه خو بل څوک ته بلاتر وی نو خدای به ما ته امر کړی و چې هغوی څه مباهله وکړم مباهلې ته به د صرف دا کسان نه منتخب کول صرف همدا یې منتخب کړ د دلیل دا دی چې دوی نه بالاتر نور څوک شته نه
بیا ټولو کې بالاترینه ورمنه بیبي زهرا ده، هغه قدردانه بیبي، هغه عظیمه بیبي. قرآن مجید کی آیات ده که نا تاسو سورہ آل عمران کی مخل 42 نمبر آیات ده. حضرت مریم علیہ السلام په متعلق سو حضرت مریم ته ملائکې راغلل، اذ قالت الملائکة یا مریم ان الله اصطفاک وطهرک واصطفاک علی نساء العالمین. فرشتو ته ویل ای مریم خدای ته خواښه کړلې، تی منتخب کړلې، وطهرک او تی پاکه کړلې، هر قسم ته رجس و نجسات نه یې پاکه کړي، واصطفاک علی نساء العالمین، او ټول عالم ښځو باندې ته منتخبه کړي، ټول عالم ښځو کې ته منتخبه کړي، ته مصطفی کړلې، ته پسند کړلې پروردګار. دغه آیات ضمن کې د حضرت مریم په متعلق دی که نه. زه خپلو علماو خبره نه کوم، زه د خپلو کتابو خبره نه کوم. دغه آیات ضمن کې الوسی نمیږي تفسیر روح المعانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 150. الوسی اہل سنت جماعت کے متعصب ترین علماء نسویلی شي ډېر متعصب دی، هغه یو متعصب عالم دی، تکفیری ذهنیت لري، عموما شاو ته کافر نه یي، هغه څو کسانو سربراه دی. دغه الوسی څه عرض مو کړلو څه دا د ورمنې شان دی، څه دینه هیڅوک انکار نشي کولی، دا د ورمنې منزلات دی، دا د ورمنې مرتبه دی. دغه الوسی د خپل تفسیر کې داسې لیکي، دغه تفسیر دغه آیات ذهن کې وتیس حضرت مریم ټیک دی، ډېره بلنده وه، ډېره عظیمه وه، ډېره پاکیزه وه، خو دغه ورمنه بیبي ورمنه مریم سلام الله علیها په متعلق مختلف قسم اقوال دي. یو قول دا هم دی، توجه ما سره دی وړونو که نه، یو قول دا هم دی حضرت مریم نبی وه، خدای طرف نه نبی وه، چونکې ملایکو سره خبرې وکړې. البته دوی زه مغه والا قول نقل کوم. یو قول دا دی چې نبی وه، چونکې خدای طرف نه فرشتې ور باندې نازلې شولې، فرشتو ور سره خبرې وکړي، دا ټولې خبرې ذکر کړي. هغه نه وروسته په خپله داسې یایي چې مریم هار څومره بلنده وي، مریم هار څومره افضله وي، حضرت مریم ته هار څومره مرتبه میلاوي، خو حضرت مریم نه افضله ورمنه زهرا دی. ورمنه بیبی حضرت مریم نه هم افضل دی، اگر چې حضرت مریم نبی ویلی نوی، یعنی دینه داغت سرګندېږي چې ورمنه زهرا انبیاو نه افضل دی. هغه دلیل ورته پیش کوي. دلیل چې دی دلیل دغه دی، هغه ادله البته په خپله دا شی یي ادله یې ډېر دي، دلیلونه یې ډېر دي، خو هغو دلیلونه یو دلیل دا دی چې ورمنې بیبي ته ویلی شي الفاطمة بضعة مني، فاطمه رسول الله دی دا د ما حصہ دی، فاطمه د ما جز دی. داسې نه دی ویلي دا د ما لکه عموما غلطه ترجمه کېږي ما جگر ټکړه دی، ما جسم ټکړه، نه ما حصہ دی، یعنی دا د رسالات حصہ دی، یعنی دا د نبوات حصہ دی. څه کله حضرت رسول اکرم دا ټول کائنات روح روان دی، ویلې سا ټول کائنات خلق شوی دی پیغمبر د واجې، البته هغه قول په مطابق ټول کائنات خلق شوی دی پیغمبر د واجې، ټول کائنات روح روان پیغمبر دی، بس څوک څه د پیغمبر حصہ وي هغه هم ټول کائنات نه افضل دی. ورمنه بیبي د پیغمبر حصہ دی، ځکه ټول کائنات نه افضل دی، حتی مریم نه هم افضل دی، مریم نه هم بفاضلات دی. عموما یوه اشتباه څه کېږي، حتی ځنو منبرو نه هم دا اشتباه کېږي، څه کله د بیبي مجلس وي که نه، بیا بیبي مجلسو کې عموما ښځو سره ورمنه بیبي ښځو احکام بیانېږي، یعنی مطلب خلکو ته دا خیال غواړي، یعنی خلکو ذهن کې دا راځي چې بیبي صرف ښځو دپاره نمونه وه. دا ډېره غوټه اشتباه دی، ډېره غوټه غلطي دی چې بیبي صرف ښځو پر نمونه وي، نه بیبي اسوه دی، بیبي نمونه دی ټول کائنات دپاره، بیبي ما تا دپاره بهترینه نمونه دی، بلکې زه و ته حیثیت نه لرو، بلکې ورمنه بیبي نمونه دی زماني مولا دپاره. مولا په خپله یې لی فی ابنة رسول الله اسوة حسنه،
اور مولا کال دی کنه مولایی ما ته ورمنې بیبي ذات کی رسول الله گرامی هغه عظیم دختر گرامی کی ما دپاره بهترین نمونه دی څه کله مولا دپاره نمونه دی ما تا دپاره نمونه نه دی بیا توجه مو دی که نه وروڼو کله عظیم مولا دپاره نمونه دی ما دپاره ضرور نمونه دی اندا وجه دی څه مولا یو بل حدیث کې داسې فرمایش کوي د حدیث کیدای شي تاسو ډېر کم اورېدلی وي تفسیر نور الثقلین کې دا حدیث موجود دی څه مولایي څه کله تاسو سترګو نه اوښکې وبرېږي کله تاسو وژړئ وایي بیا ما ظهور دپاره ضرور دعا کوئ ویلې وجه دا دی کسه مولایي که نه ما دپاره ورمنې بیبي زندگی نمونه دی یعنی مو تاسو ګران مولا بالکل بیبي په شانتې زندگی تېروي مولا داسې څه ځکه ما د ظهور دپاره دعا کوئ څه زه د داسې صبر کوم لکه شکسته پهلو سره ما یا زهرا صبر کولو زه د داسې صبر کوم داسې انتظار کوم ورمنه بیبي امامانو دپاره هم نمونه دی بلکې یو قدم به زه لږ بالاتر واخلم یو قدم به بالاتر بله بوایم نه فقط نمونه دی بلکې ورمنه بیبي امامانو باندې هم حجت دی مولا امام حسن عسکري علیه افضل الصلاة والسلام حدیث گرامی دی که نه مولایی څه نحن حجج الله علیکم و امنا فاطمه حجت الله علینا مو امامان خدای طرف نه حجت یو تاسو باندې بیا مو ګران مور ورمنه زهرا خدای طرف نه حجت مو باندې ډېره درنده خبره ده چونکې مو د امامات مقام نه یو خبر نه د بیبي مقام نه خبر یو ځکه مو د حدیث نه تېرېږو څه کله امامات مقام و منزلت نه خبر شي بیا هغه امام باندې چوک حجت وي بیا تا ته اندازه لګېږي څه بیبي څومره مرتبه دي اندا وجه دی څه ځینو کسان اصلا د حدیث نه انکار وکړو ویلس نه دا حدیث کیدای نشي ویلس دا څنګه کیدای شي چې امام باندې چوک حجت وي اما مفسر اعظم عارف کامل جوادی عملی حفظه الله تعالی پروردگار هغه زندگی طولانی که هغه عظیم شخصیت فرمایش کوي نه دا حدیث صحیح دی بالکل درست دی دا مولا امام حسن عسکري علیه السلام مبارک خلی نه دا حدیث ویلی شوی دی ورمنه بیبي امامانو نه حجت دی دلایل یې ډېر ښکلي روغ دلایل ذکر کړي دي هغو دلایلو نه یو دلیل دغه تاسو نهج البلاغه لږه وکسوئ نهج البلاغه است کوئی نهج البلاغه کې به ځای کې تاسو ته میلاو شي مولای کائنات مولا علی علیه السلام هغه امیر کائنات هغه د کائناتو چیختان مولا هغه د علم سرچشمه همه مولا څه کومه خبره کوي اکثر خبرو کې استدلال بیبي خبرې ګرځولي دي بیبي مولا یوه خبره کړې دی بیا ورته دلیل سره وړلی چونکې بیبي د داسې وایي یعنی مولا ته د بیبي خبره حجت وکنه بلکې مولا خو ډک دربار کې د بیبي حجت ثابت کړی و څه کله بیبي حق سې لاړله بیبي واپس راغلله بیا مولای کائنات لاړلو مولای کائنات ډک دربار کې د بیبي حجت ثابت کو خلیفه وقت ته د مولای کائنات یی زه تانې یوه پوښتنه کوم آیا دغه آیات څه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا دا د بیبي شان کې نازل دی او که نه هغه فورا اعتراف وکړو چونکې انکار لیاره ورته نه وه چاته پاته دی روز روشن باندې معلومه دی څه دغه آیات مصداق کامل ورمنه بیبي دی نور چوک وی او نوی هغه اختلافات خپل ځای کې ورمنه بیبي خو ضرور کې داخله دی که نه څه کله هغه ویله ها بالکل هر قسم ته رجس نه هر قسم ته نجاست نه بیبي پاکه دی دا د خدای وعده دی دا د خدای اراده دی څه کله بیبي مکمل طور پر رجس نه پاکه دی یعنی بیبي درویغ نشي ویله صدیقه کبرا دی بیا ما ته دا وایه که بیبي په متعلق تا ته یوه بیبي و دعوا وکړي بیبي یو شي په متعلق وایي صدای ما دی یا وایي صدای بل چا دی بیا به ته د بیبي په متعلق بیا به هغې خبرې ته هغې دعوا تصدیق کوي او که نه به کوي دغه ځای کې خلیفه وقت ویله نه زه به نورو خلکو په شانتې بیبي سره
قضاوت کوم قسم به عیسی سره بیبي سره بینه شته او که ورسره نشته چې کله دا خبره وکړه یو وارې مولوي کینات وي لکه دا شیخ وي نو تا خو د قرآن آیات در خو جوړې کړو قرآن هیڅ بیبي درویغ نشي ویلی چونکې درویغ رجس دی رجس نه بیبي ور یاد ته د هیڅ نه ویلیش اخ ټایم کې دا دربار کې ټول ویله څه مولای کائنات مولا علی ته صحیح آئی مولای کائنات د بیبي حجت ډاک دربار کې ثابت کړلو بل دلیل څه بیبي حجت امامانو باندې اس کله به امامانو چونکې دا د مؤکدات امامان ما کان و ما یکون کوم څه تیر شوي دي کوم څه راتلونکي دي هر څه نه خبر دي څه کله امامانو به یوه شي آینده زمانې والا خبر ویر کړلی بیا به عموما پښتنه وشوه مولا دا د کومه ځینه ویله توجه مو ما سره یوړنو اس کله بیا به ته ویله مولا دا د کومه ځینه ویله څه بیا به امامو ته ویله دا مخپلې قدردان یعنې هرمن زهرا مصحف کې پړاو کړي دي امامانو به هر یوې خبرې کې دلیل مصحف زهرا قرار کولو هرمنې بیبي یو کتاب و اخ کتاب مصحف فاطمه نماوه هغه کتاب څه کله بل دلیل څه بیبي حجات دی هغه دغه خبرې کې هم دی هغه دغه څه کله پیغمبر اکرم مبارک سترګې ظاهري طور پر د دنیا نه پټې کړلې ایس هرمنه بیبي خپل ګران پلار پسې به ډېره جوړېدله ایس هغه د واجې نه به جبرائیل روزانه بیبي باندې نازلېدلو کائنات کی یو شخص غیر نبی نبی نه علاوه یو شخص رسول نه علاوه داسې کائنات کې نشته چې هغه باندې جبرائیل نازل شوی وي سوای هرمن زهرا نه هرمن بیبي باندې جبرائیل نازلېدلو نورې فرشتې به نازلېدې حضرت مریم باندې مثلا نورې فرشتې نازلې شوي حضرت موسی مور باندې فرشتې نازلې شوي اما جبرائیل روایت نشته جبرائیل فقط هرمن زهرا ته راغلی دی جبرائیل به نازلېدو جبرائیل به هرمن سره خبرې کولې احوال به یې ورته ویله د دنیا احوال به یې ورته ویله آینده زماني احوال به یې ورته ویله ځکه بیبي نمونه یوه نامه دی محدثه یعنی بیبي سره فرشتو خبرې کړي دي هغې خبرې بیبي به څه کولو مولای کائنات د دوو کتابو آسماني کتابو کاتب دی قرآن هم لیکلو د هرمن بیبي د مصحف هم لیکلو قرآن جامع کون کې هم مولا علی و مولای کائنات به لیکل هرمن بیبي باندې به هغه مبارک نورانی خبرې نازلېدې مولای کائنات به دا خبرې لیکلې څه کله دغه کمپلیټ شولو دې نامه کېښلل شوه مصحف فاطمه دغه کتاب مبارک نورانی کتاب امامانو سره ورسره دی اوس هم نمو تاسو ګران چښتن سره بطور غدیه ایښې شوی دی څه کله مولا ظهور وکړي هغه مصحف به هم راوړي ځان سره هغه مصحف نه به امامانو دلایل ورکول زموږ د دغه خبره دغه مصحف نه کوو که هغه د بیبي خبره حجت نه وی نه بیا امام هغه خبرې دلیل ګرځوان شو مصحف نه ویلی شول خو امام بیبي خبره حجت د امام دپاره ځکه خو امام مصحف نه چاته دلیل ورکوي د بیبي خبرې حجت یو بل دلیل څه بیبي خبره حجت دی ټولو دپاره دغه هغه کائنات هرمنه بیبي هغه عظیمه بیبي څه آخري د یو حدیث تاسو په خدمت کې عرض کوم چې دغه هرمنه بیبي څه عموما مولایي څه ټولو امامانو باندې حجت دی حتی مولا علی باندې هم حجت دی حتی مولا علی ته هم امر شوی دی چې د علي د بیبي خبرې ته غوږ چوه بیبي خبره منه کله پیغمبر اکرم څه کله د بسترې باندې بیمارۍ بسترې باندې ناست و آخري وخت و پیغمبر اکرم څه دې دنیا نه تللو څه پیغمبر اکرم خپلې حجرې نه ټوله وباسل غږ یې وکړ ورته صرف علي و زهرا صرف تنها علي و زهرا راشوي اس علی و زهرا سره حسنین هم راغلل روایت جمله داسې دی اس یو وارې کله هرمن بیبي مبارک نوراني مخ ته رسول الله سترګې وغړولې چې رسول الله دومره وژړېدو چې رسول الله بېهوشه شولو چې کله هوش کې راغللو یو وارې ګرانې لور ته ویله مو قدردانې لورې تا مبارک لاس ماته راکړه
خبرې لور لاس یې ونیوللو ټینګ سینې پسې یې ونیوللو بیا یې مولای کائنات ته غږ وکړو یا علي تا لاس هم ورته لاس کې راکړه ایس علي لاس یې هم ونیوللو ورمنې بیبي لاس یې علي لاس کې ویر کړلو بیا رسول الله په ژړا شولو هغه نه بعد ورته یا علي وشوه زه خپل امانت تا په سپورت کوم تا ته حواله کوم یا علي زه خپلې دغه امانت د حوالې سره څو خبرې غواړم تا ته وکړم هغو خبرو نه یوه خبره دغسې مولای کائنات څخه رسول الله کوي یا علي انفذ لما امرتک به فاطمه فقد امرتها باشیاء امر بها جبرائیل واعلم یا علي انی راز اما رضیت عنه ابنتی فاطمه وکذلک ربی و ملائکه ډېر راجبه حدیث دی ورته علي یا علي څه کوم چی په متعلق ورمنه حکم د توکي هغه حکم نه عمل کوه اندازه ولګوه د بیبي شون ته د بیبي عظمت ته حکم چاته کوي علي ته بیبي چې نه درته وایي حکم باندې عمل وکړه ضرور ویلي ازکه فقط امرتها باشیاء امر بها جبرائیل ویلی س بیبي اخ چی په متعلق به تا ته حکم کوي س بیبي ته جبرائیل حکم کړی وي یعنی ما نه ورسته به جبرائیل بیبي نه نازلیږي ما نه ورسته به جبرائیل بیبي ته راځي علي س بیبي څه درته وایي دا به د جبرائیل خبره وي بیا یې معنا علي زه هر اخ چی نه راځي یم څه کوم چی نه د ما ګرانه لور زهرا راځي دی یو زنا ملائکی هم ته نرازی دی یو ملائکی نه الله هم ته نرازی دی کوم چې نورمنه زهرا رازی دی چانې سورمنه بیبي غضبناکه شوله هغوی باندې الله غضبناک دی عزیزان گرامی که زه صرف یوه خبره کوم لږ سوچ وکړي لږ فکر وکړي د دنیا مسلمانان لږ غور وکړي دې خبرې ته څه کله بیبي مریم سلام الله علیها هغې یوه دعوا وکړله حضرت عیسی علیه السلام یې کود کې راوړلو بلا شوهر نه بغیر دعوا یې وکړله صدا د ما فرزند دی شوهر نه بغیر چا ورمنې بیبي مریم سلام الله علیها تکذیب وکړلو ورمنې ته یې نعوذ بالله ورمنې تکذیب کړله جوټلا وکړله آیا هغه د خدای لیارې باندې پته کېدای شي یقینا کافر شو که نه دې کې هېڅ قسم ته شک نشته چا څه ورمنې خبرې تکذیب وکړو هغه کافر دی بیا څه ورمنې نه افضاله بیبي وي هغې که چېرې څوک تکذیب وکړي هغې تصدیق څوک ونه کړي نه دې کفر کې څه شک شته څه کله مریم واجه نه څوک کافر جوړېدای شي څه تکذیب یې وکړي بیا فخر مریم څه څوک نه ومني یقینا هغه کافر دی دا د زه نه یم دا د زه نه یم دا د پیغمبر اکرم یای شیعه و سنیانو کتابو کې موجود دی دغه حدیث څه چا د ورمنې بیبي فضایلو نه انکار وکړو فقط کفره من انکر فضیلت فاطمه فقط کفره چا څه د ورمنې بیبي دا د هم شیعه و هم سنیانو کتابو کې موجود دی چا څه د ورمنې فضیلت نه انکار وکړو هغه کفر اختیار کړلو پیغمبر اکرم د داسې فرمایش دی عزیزان گرامی قدر هغه عظیمه قدردانه بیبي د ایام څه کم ایام نه دي دا څه کم یو ریزې نه دي یو عالم جمله به زه دغه ځای کې نقل کوم څه ډېره بهترینه ایران کې قوم کې هغه بزرګوار دغه جمله کوله ډېره درنده جمله دی ایسه لکه څرنګې د حسین ګرانه مور ورمنه زهرا مادري حیثیت لري حسین دپاره مور دی که نه اندی شانت کربلا دپاره ایام فاطمیه مادری حیثیت لري د ایام فاطمیه کامونه بالوی د کربلا نه هم بالاتر دي د عاشورا نه هم پورته دي اندغو سره به حقیقي مذهب تشیع مخکې ځي عزیزان گرامی قدر عرض مو وکړلو بیبي هم زه نشم بیانولی دې وجې نه زه ډېر آسان ډېر راحت مصائب د بیبي راخلم هغوی هم اورېدل اسانه دی خو بیا هم سخت دي معافي د لغړو زه د بیبي وره والا فرزند مصیبات نه بیانوم زه د بیبي چولې والا مصیبات نه بیانوم
نه شم بینوای نه شي اورېدی زه به صرف دومره وایم څه بیبي کله دربار ته تلله سار له خپو پورې به کرې کې پټه وه بني هاشم بیبیانې هم ورسره راغللې بیبي نه یې حلقه تاو کړله بیبي دایرې کې دربار ته بوتلله دربار کې پرده لګېدلې ده پردې څړ ته بیبي ودرېدله بیبي انتظار کې دی څخه بیبي دومره ودرېدله معافي د له غاړو واپشکي معافي وغوښتله بیبي دربار کې 4 ګنټې ودرېدله وشوه غاګ یې وکړو پردې څټ نه بیبي غاګ وکړو ظالمانو یا یې ما فیصله وروئ ما ته نستي اجازات راکوئ زدار وشوه بیبي ته حق نشو میلو زه نشم بیانوی وړاندو څه کله بیبي راوله شوله لیارې کې د رڅي د بیبي څه کله تکذیب شوله دربار کې بیبي باندې دومره سخته راغلله ویلې څه صدیقه کبرا بیبي وه څه دومره سخته راغلله څه بیبي لیارې کې به ځاله نشو کولی بیبي به څو قدمه واخیستل بیا به کېناستله بیا به دیواله سره پاڅېدله بیا به کېناستله بني هاشم بیبیانې ورسره وي ایسیورې بیبیانو ورته ویله بیبي مزال د ویلې نه کوي ایسیورې بیبي ورته ویله بیبیانو ملامت مه کوئ خپو کې متقات خاتم دی ازادارې څه بیبي وشوه راغلله بیبي خپلې خونې ته چې کله راغلله بیبي خونه دربار سره ډېره نږدې وه خو د تاریخ جمله داسې دی څه بیبي سبې دربار ته لاړه وه مازدیګره خونې ته واپس راغلله چې کله خونې ته راغلله مولا علی ورته انتظار دی بیبي نه لاړله حجرې ته چې بیبي راغله صحن کې کېناستله صحن کې کله کېناستله بیبي ډېره غمجنه دی بیبي د ژاړي سیوري علي ورته ویله علي بیبي ما خیاله که حق نشو درته میلو ورته یې هېڅ مولا که حق نه وی میلو خیر دی خو زه یې تکذیب کړلو ایسا حسن جانو ته راغللو ما ګرانې مورې کله تا ته پاته وه څه حاکم شریف نه دی حق به نه دیر کوي بیا دربار ته ویلې تللې ایسا بیبي ځان سره کېنولو حسین جانو ته راغللو ورته کومه ګرانې مورې کله تا ته پاته وه څه حق به نه میلویږي د بیا دربار ته ویلې تللې یې مزدورونه د ویلې چور چور کړل ایسا بیبي حسین هم ځان سره کېنولو ایسا یمنه کائنات ورمله علي قطردانه لور زینب راغلله څه کله ورمله زینب راغلله ورته کو ګرانې مورې کله تا ته پاته وه څه حق به نه دیر کوي نه بیا دربار ته ویلې تللې څه یا خدا خبره وه څه بیبي لاسونه وچات کل مخې وویلو خاورې سر کې واچولې بیبي په ژړا شوله یورې ورمله ورته وایي ما ګرانې مورې آیا ما نه بې ادبي وشوله همدا پوښتنه حسن وکړله همدا پوښتنه حسین وکړله ورته نه وژړېدې ورته کوم ما ګرانې وړې لورې ما سره ته د دربار خبرې مه کوه ویلې څه زه دربار ته لاړلم سار نه مخ په پورې بکرا وه اما ته به دربار ته سې سار بکرام ته نه وي ما ګرانې لورې زه څه دربار ته تلم ما سره بني هاشم بیبیانې وي بیبي څه ته دربار ته سې تا سره به کونډې یتیمان وي ما ګرانې لورې زه څه دربار ته تللم ما لاسونه خلاص وو معافي درنه غواړم ما ګرانې لورې ته څه دربار ته ځې لاسو کې د تسبیح وي زړه مو مات شو ورمنې ته دغه کوم یا فاطمه بیبي د تا نه ما هم نوي زده کړي دی یا فاطمه ایسا نه خبره ایس یورې کوټې نه غږ راغی ما لور غږ وکړو بابا زه ښه شولم لورې څنګه ښه شوې ایما پهلو د اوس درد نه کوي څنګه ښه شوې څه وجه وه ایسه کله تاسو مانه بهر ووتو ایسه ما زړه خلاص یورې غږ وکړو او د بیبي فاطمه
او د بیبي فاطمه زه تا ته زړه نه غږ کوم چې ماته شفا راکړي سیو خو دا خبره وایي چې مو کمرې ته یوه تورو بوکرو بیبي راغلله سار نخپو پورې تورو بوکرو کې پټه ما تر مخکې شوله ما پهلو باندې لاس تېر کړلو چې کله پهلو باندې لاس تېر کړلو ما درد ورک شولو زه ښه شولم سیورې ما سترګې ورته اسکې کې ورته ومینه څه ته چوک یې ورته که ته چا ته غږ کړی دی زور بله زهرا رغلي یو ورباندې د خپل حاجتونه وغواړو معافي د نه غواړو جرمني اوسېدونکي وو یوه ورسره لور وه یوه ښځه او یو سړی ورغللو ما ته د هېڅ موږ غواړو چې شیعه شو مذهب حق کې تشیع قبول کړو موږ ته د شیعو طریقې کار وښیه چې موږ شیعه شو ما ته نه پوښتنه وکړله څه ولې شیعه کېږئ تاسو شیعه مذهب قبلولې وجه څه دی سبب مو څه دی شیعتوب ته ویلې رڅوئ چې هغه سړی ما ته یې واقعه یې وویله سید المعینني بزرګوار خپل هم متاثر شو هغه واقعه دا وایي چې ما دغې لور پهلو کې درد شوی و پهلو درد یې خستی و ډېرو ډاکټرانو ته مو بوتله اما نه ښه کېدله شفا ورته نه میلوېدله ډېر وسونه مو وکړل د دنیا هر اسپتال ته مو بوتله خو اما ښه کېده نه هېڅ یوه ورځې باندې وشوه ناامیده ډاکټرانو راته وویله څه دا لا علاجه دی دې علاج نشته خونې کې ناامیده ناست وو هسې یې خونې کې یوه ایرانۍ ښځه وه چې هغې ته مومو بیبي نه ویله موږ خو خونې کې مزدوره وه موږ سره به یې نوکري کوله موږ به ورته بیبي نه مې نه ویله هسې هغه ما ته راغلله ورته کا خفه کېږمه زه یو طبیب پېژندم چې کله د دنیا طبیبان چوک لا علاجه کې نه بیا یې هغه علاج کوي چې کله دا خبره وه چې ما ورته وویله چې څومره دار نه دار دي هر څه ټولې پیسې به زه تېر کړم خپل ټول دولت به تېر کړم خو چې زما لور ښه شي ورته کو نه هغه پیسې نه غواړي چوک دی ځکه هغه د مو قدردان پیغمبر ګرانه لور ورمنه زهرا دی ورمنې دار ته چا وسیله وړلې دی ورمنې دار نه ناامیده نه دې ستنه شي خپل حاجتونه نن ورمنې نه وغواړئ دغه هغه